مشران ټول دا موبایل او دا میډیا ګوري نو دې په وجه باندې هغه خبره چې کوم دین په سره پوهیږي نه چې کوم خاص دین سره تعلق ساتي نو دې باره کې تاسو یو ضروري وضاحت درکوم چې ما انسان پوهه کوي مسله ورونو داره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دوه قسمه خلک به راوځي قیامت ته نږدې یو به هغه خلک چې په دین باندې به اعتراضونه کوي په دین باندې په شکل د دیندارو کې به په اعتراض به کوي په دین باندې هغه په دین کې داسې خبرې ونه باسي چې خلک به شکیان کوي په خپل دین باندې په خپل دین به خلک هغه شکیان شي تو دین به اړي د هغې مقابله کې به داسې خلک ینفون عنه تحریف الغالین و ابطال المبطلین هغه صحیح علما به چې هغه به هغو جوابونه کوي د دین نه به د اخر یو د هغه لرې کوي دین به صفا سوتره خلکو ته دغه شان ته مخې ته وړي کوم دین چې د نبي علیه السلام د وخت نه الحمدلله روان دی هغه دین به صفا کوي اخر به ترې لرې کوي دا دوه قسمه خلک او کامیاب به څوک وي کامیاب هغه خلک چې کوم په دین باندې روان دي اوس تاسو دا څنګه معلوموي چې کوم صحیح دی او کوم غلط دی د هغې ته اسانه فرموله زه ښیم نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یجتمع امتي على الضلاله زما امت په ګمراهۍ باندې اتفاق نشي کولی فإن اجتمعت امتي على الضلاله فانا بريء منهم وهم بريئون مني نبي علیه السلام فرمایي او که زما امت په ګمراهۍ په کفر اتفاق وکړي نو الله ته خبر او دې الله نه خبري بیا به دنیا الله ورانوي زیات مسلمان چې کوم کار کوي هغه به صحیح هغه ټیک زیات مسلمان شل رکعات تراویح کوي نو دا شل رکعات تراویح ټیک دي زیات مسلمانان احادیث مني نو احادیث ټیک دي زیات مسلمانان د قبر عذاب او ثواب مني د قبر عذاب او ثواب ټیک دي زیات مسلمانان هغه صحابه مني صحابه ټیک دي زیات مسلمانان دا خبره مني چې مانزه سنت شته او سنت ټیک دي دا ته مثال خبره پېښ کړه وسه دا ولې دا خبره دا شي کوي بجلیګر مولوی صاحب فرمایل اره جګړه حل کېږي خو د خېټې جګړه نه حل کېږي پیسې داسې یو ظالم شی دی چې دا چا درالې نو بیا هغه دین ته ګوري نه چې کوم هېڅ ته بیا ګوري نه غیرت ته بیا ګوري پیسو ته بس خلک خطا کړی دی داسې وضاحت دې خبرې کوم مثال زه ډریور نیم ډریورۍ زه نه پوهېږم زه ټیلر نیم په ټیلرۍ زه نه پوهېږم چې کپړه څنګه کټ کېږي او څنګه ډنډه کېږي واسکټ څنګه جوړېږي دارنګې زه مثال مصري نیم او په مصریتوب زه نه پوهېږم داسې هر سړی په خپل کار باندې ښه پوهېږي نو د فیسبوک نه ورونو دا دین نه زده کېږي دین د علماو نه زده کېږي چې مدرسې معلومه نه وه عالم دې پېژندنه د علاقې نه او د اچب خبره باندې یقین مه کوه دا خبره په دې نیت باندې کوم چې ستاسو ایمان نه بد شي نور چې کوم دی نو د چا خلاف موږ نه یو علمای دیوبند الحمدلله زموږ تربیت داسې شوی دی چې موږ به اتفاقي دا نه جوړو الحمدلله زموږ مشران داسې تېر شوي دي چې دنیا په هغې پسې ولاړه خلک په اعتماد کوي خو په دې وجه چې زما نوجوان هغه خطا کېږي ګمراه کېږي نو زما ذمهواري جوړېږي نبي علیه السلام فرمایي چې کله فتنې ډېرې شوې فتنې کله ډېرې شي او عالم خپل علم ښکاره نه کوي په دې عالم د الله تعالی لعنت دی دی به جهنم ته ځي چې داسې علم ورسوي او قوم ګمراه کېږي د قوم تربیت ونه کړي دا زموږ ذمهواري ده چې قوم به پوهه کوو چې کومه خبره داسې یو غلطه راځي نو ګوره حدیث کې راځي چې کله دنه لار خطا شوه نو تاسو خپل مشرانو ته وګورئ مشرانو اتیا سل کاله زندګي تېره شوې دا په غلطه نه تېره شوې نو داسې وخت خلک راشي کلمه به د خلکو نه هېر شي زموږ نیکونو به کلمه ویله او بوډۍ به کلمه ویله نو دا کم 1600 کال دین چې راوښتلی ده دا کم مشران علما چې په تېر شوي دي او روان دي دا خطا نه دي ورونو کېدای شي یو کس نه وي را پیدا شي خطا کېږي خو دا ټول نه خطا کېږي دنیا مسلمانان نه خطا کېږي 50 شپېته لکه خلک په کعبې په امام پسې مونځ کوي په کعبې امام ټیک دی کعبې امام چې چا سره کېني هغه خلک به ټیکي درک دنیا چې مسلمانان هلته ځي حج او عمرې له هغه خلک به ټیکي دا ټول خو نه خطا کېږي ما ورته خطا کېدی شي خو دا 2 کروڑه خلکو نشي خطا کېدی مطلب ورونو دا دی چې د موبایل نه دین نه زده کېږي کوم مسله چې واورېده په کومه خبره کې شک پیدا شو په کوم عالم د اعتماد راکنه تپوس وکړه موږ مثال به کمزوري او موږ به کشران او مشران او ګورې ښه علما راغونه تپوس وکړي خو هره خبره دا ذهن ته مه کوزوئ ځکه چې یو لوښی خالي پاکې تش امتیازي پرېږدي پاکې شودم لوېږي او که دواړو ته ورتل نو او نتیجه چې کوم دیندار اخذ ارزل تابع لکه مطلب دا یو لوښي کې چې کوم دی نو یو منګي کې دړۍ شوده پراته دي او تا ته 2 څاڅکي تش امتیازي ورتې دي عقل دا وایي چې دا شوده دي پاکي ځکه شوده ډېر دی تش امتیازي خو 2 څاڅکي دي خو نه اسلام هم دا وایي او عقل هم دا وایي چې بس دا شوده څښه شو ولې په دې کې چې کوم دی نو تش امتیازي ولوېدلې دا څنګه انسان دا ذهن دی که لږ ورته کې شک د الله په باره کې پیدا شه که لږ ورته کې شک د سنتو په باره کې پیدا شه که لږ شک د احادیثو د نبي علیه السلام په باره کې صحابو په باره کې پیدا شه ایمان دنه لاړ د ځانه به خبره شوې نو ایمان به دنه تللی ورونو بیان وګد کېږي ما یو آیات لوستلی و الله تعالی فرمایي